یو کس تپوس کړی چې داسې حقوق کوم دي چې په هغې کې د الله او د مخلوق د دواړو حق دی. هر ګناه داسې ده چې هغه د مخلوق سره تعلق لري، د مخلوق حق تلفی ده، نو هغه د الله حق تلفی هم ده. مثلا غصب او غلا دا د مخلوق حق تلفی ده، پردی مال غلا کو نو دا د مخلوق سره زیاتی او ګناه ده، لیکن دې سره سره دا د الله جل شانه هم حق تلفی ده. ولی الله پاک د دین منع کړی وي او ته منع نشوي، د خدای خبره دی ونه منله. دا د الله د رسول معصیت نه فرمانی ده. الله رسول ته د غلا نه منع کړی وي، د غصب نه منع کړی وي، بیا دې داسې کار. او مثلا مزن کولی دا صرف د الله حق دی، روزه نه نیولی دا صرف د الله حق دی، حج چاونه کو حج کول دا صرف د الله حق دی، حل نکول حج نکول دا د الله حق ځای کول، دې کې د بنده حق نشته. لیکن چې کومه ګناه د بنده پکې واسطه ده هغه د الله حق هم دی، نو هغې سره دوه حقوق نښتي دي. الله جل شانه خپل حق یوازې چې د هغه حق ضایع کړی وي توبې سره هغه معاف کړي، لیکن د پردې حق د توبې نه باوجود هم نه معاف کېږي تر څو پورې چې هغه کس نه معاف کړي یا حق هغه ته نه ادا شي.